السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زما ګرانو قدرمندو پښتنو رونو بچو خویندو لونو، زه محمد یوسف بنیری د نمیر ټي وي لخوا تاسو ته مخاطب یم. لکه څرنګه چې تاسو په علم کې دي چې نمیر ټي وي د غنی خان په کلام باندې د شرح کولو یو سلسله روانه کړې ده او ان شاء الله دا سلسله به تاسو په مینا او تاسو په تعاون باندې جاری وي. تاسو ته علم دی چې غنی خان د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې د هغه کلام د شرح محتاج دی. د غنی خان کلام عام فهمه کلام نه دی، یعنی عام انسان پې نه پوهیږي. لکه څرنګه چې نور شاعران دي، رحمان بابا، خوشحال بابا، حمزه بابا، رحمت شاه سایل صاحب یا نور داسې شاعران چې دي د دوی کلامونه ساده او عام فهمه وي، خو د غنی خان کلام حل په سمجھ کې راځي چې کله د هغې تشریح وکړی شي. تاسو ته پته ده چې غنی خان په خپل کلام کې زیات تر مولا ته مخاطب دی او دغه خطاب کم چې غنی خان په خپل کلام کې مولا ته کړی دی، عام انسان دا ګڼي چې غنی خان گویا د مولا صاحب سپکه کړي او توهین کړي، خو غنی خان د مولا صاحب سپکه نه ده کړي. وجه دا ده چې غنی خان په خپل عالم دی او معنوي علم لري. غنی خان دا ګڼي چې په معاشره کې صرف دوه طبقې چې دي هغوی د قلم او د شعور خاوندان دي. یو علما طبقه کوم ته چې موږ په پښتنو معاشره کې مولان وایو، او یو شاعران طبقه ده. شاعر هم اهل قلم او اهل شعور دی او مولا صاحب هم اهل قلم او اهل شعور دی. ځکه غنی خان غواړي چې مولا صاحب دی په هغه مقام کینی کم مقام چې الله سبحانه وتعالی د د پاره جوړ کړی دی. ځکه غنی خان په مولا باندې تنقید نه دی کړی، بلکې د مولا صاحب رهنمایي کړې ده او مولا صاحب د ګوتې نه نیسي، د ادنا درجې نه راخلي او په اعلی درجه باندې کینول غواړي. خو د دین عام پښتانه دا مطلب اخلي چې را گویا غنی خان د مولا سپکه کړې ده، نو نتایج دا راوځي چې د نن سبا ډېر داسې شاعران دي چې هغوی هیڅ به حصه په مولا باندې تنقید کوي او د مولا صاحب سپکه کوي. ما په خپلو 13 کالمونو کې لیکلي هم دي او په بعضې ویډیوګانو کې مې ویلي هم دي چې مولا صاحب د معاشرې بنیادي رکن دی او هر کله چې په یو معاشره کې د بنیادي رکن سپکه شروع شي، بېعزتي شروع شي، نو دغه معاشره چرته هم په امن نشي پاتې کېدی. زه غواړم او نمیر ټي وي دا غواړي چې د پښتنو معاشره دی د امن معاشره وي، مثالي معاشره دی وي او هر تندې د بل سره محبت کول شروع کی او هر انسان دی د بل قدر کول شروع کی. ځکه زه غواړم چې د غنی خان کم اختلاف یا کم خطاب چې مولا صاحب ته دی او دغه خطاب او دغه اختلاف چې عام پښتون هغه دا ګڼي چې دا یو سپکه ده، نو زه غواړم چې دا پښتنو ته د دې خبرې دا وضاحت وکړی شي چې غنی خان سپکه نه ده کړې او غنی خان اختلاف نه دی کړی، بلکې یو لارې ښولې ده. اوس ډېر ملګري به دا وایي چې یاره د غنی خان کلام ته د شرح څه ضرورت دی، بس پرېږده که څوک پې پوهېږي او که نه پوهېږي. نو غنی خان یو عارف عالم دی او عارف شاعر دی، د عرفان د علومو نه انتهایی هغه سره دولت دی د عرفان د علومو، نو خامخا به د غنی خان په کلام باندې د شرح ضرورت وي. د مثال په طور تاسو ته زه د غنی خان د نظم نه یو قطعه وایم. غنی خان وایي ما ته یاد خپل ګناه کو ستا نه ير خپل نیکی کو، ما جانان کو او دلبر کو تا تکی او نا تکی کو. اوس په دې قطعه کې غنی خان څوک مخاطب کوي او د خپل مخاطب نه څه غواړي. عام انسان په دې باندې نه پوهېږي چې غنی خان څه ویل غواړي او څه ویلی دي. ما ته یاد خپل ګناه کو ستا نه ير خپل نیکی کو، په دې کې غنی خان مولا صاحب مخاطب کړی دی
او ما ته یاد خپل ګناه کو نو دا الله ته خبره ده. الله سبحانه وتعالی ته اشاره ده چې مولا صاحب زمانه خو قصور وشو، خطا وشوله، ګناه وشوله، او دغه قصور او دغه خطا او دغه ګناه زه دومره بې قراره کړم چې ما د الله منتونه وکړو، زارۍ مې وکړې او کلکه توبه مې ویستله چې یا الله زه به بیا بل ګناه ونه کړم، ما معاف کا. نو توبه بهترین عبادت دی او توبه بهترین ذکر دی. نو ماله خو زما ګناه چې دی هغه ما ته زما خپل رب را یاد کو، او د دې برعکس کېږي ستا نه ير خپل نیکۍ کوم، ته په خپلو نیکو باندې مطمئن شوې، ستا نه همیشه د پاره نیکۍ کېږي. په دې کې ورته د قدر په نظر کتلی دي چې ستا نه نیکۍ کېږي نو دغه نیکو لکه مثال په طور باندې انسان وایي چېرې زما 5 منځونه پوره دي، زما روجې پوره دي، او زه حج عمره مار سره برابر دي، زکات هم وباسم، د چا سره بد هم نه کوم، د چا نقصان هم نه کوم. نو دا اطمینان چې دی کله چې دا اطمینان په زړه کې راشي نو د هلاکت لازمي وي. او کله چې په د یو ګناهګار نه، د یو مسلمان او د مؤمن نه ګناه وشي نو د زړه بالکل دغه شي په لړزان شي، بېقراره شي، او تر کومې پورې چې د کلکه توبه نه وي ایستلي نو دی په قلاره نه کینی. نو دا توبه چاته وباسي؟ الله ته وباسي. په دې توبه کې دی څوک یادوي؟ الله یادوي. نو دغه یاد دی. څومره بهترین تعلیم ورکو په دې یو خبره کې چې ما ته یاد خپل ګناه کو او ستا نه یې خپل نیکۍ کو. دویمه خبره کوي چې ما جانان کو دلبر کو، ما جانان کو او دلبر کو، تا تکي او نا تکي کو. اوس دلته هم د الله ته اشاره ده چې مولا صاحب ما خو جانان کو دلبر کو صاحب، زه خو سره مینه شروع کوم او ما سره مینه شروع کړه او تا تکي او نا تکي کو. ته د مناظرو په علم کې او د مناظرو په علومو کې ته پرېوتلې، مناظرو په چکر کې ته پرېوتې چې یو دی او دوه نه دي، یو دی او دوه نه دي. مناظرې چې دي دا مقصود نه دی. علم د عرفان دپاره او علم د الله سره د محبت دپاره. په دې قطعه کې غني خان قام ته او ملا صاحب ته څه لار ښي؟ د توبې لار ښي. څه لار ښي؟ د په نیکو باندې د مطمئن کېدو، چېرې نه به مطمئن کېږي په دې باندې، دغه لار ښي چې مطمئن کېږه په ما په نیکو باندې. او بله دویمه خبره ده، درېیمه خبره چې د الله سره مینه پکار ده. مینه به پکار راځي، مناظرې پکار نه راځي. د مناظرې علوم چې دي یو ته معنوي علم وایي، غني خان سره معنوي علم دی، هغه علم حاصل کو او د الله سره مینه وکړله. ملا صاحب سره د مناظرو علم دی او هغه مناظرې کوي، تکي ناتکي، تکي او ناتکي، تر دې چې الله حاصل نه کو. اوس د دې شعر داسې د غني خان هر یو کلام تقریبا دغسې چې د دې ته شرح نه کې نو دا د غني خان سره ناانصافي ده. د غني خان په مونږ باندې دا حق دی چې کو چېرې ما ته څه نه څه علم الله را کړی نو پکار ده چېرې زه د غني خان په کلام باندې ستاسو ته څه نه څه وضاحت وکړم او ستاسو دا ذمواري جوړیږي چېرې ستاسو ویډیو خوښه شي وی ګورئ نو دا بل پښتون ته مو رسوئ. غني خان شاعر نه دی، غني خان عالم دی، غني خان طبیب دی، غني خان حکیم دی. لکه څرنګې چې لقمان حکیم صاحب و دغه رنګې غني خان د پښتنو لقمان حکیم دی. مونږ غواړو چې د غني خان په کلام باندې د شرح وشي او دا سلسله دی جاری. کو چېرې ستاسو خوښوي نو دا ویډیوګانې چې کله تاسو ته ویډیو راځي د نمیر ټي وي د طرف نه نو هغه فوراً بل ته رسوئ. جزاکم الله.